امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ته ګوره کنه د علمي جواب کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله په دې امامانو کې د ټولو زیات سخت ته تیری کړی دي، حتی چې په کوړو باندې خلق واړه په کوړو باندې داسې وخت هم راغلی دی چې د حق مسلې په خاطر باندې او د حق پرستۍ په خاطر باندې په چوکونو کې الټا ځوړن کړی دی احمد ابن حنبل رحمه الله. او ویل یو ورځ یو مشهور مسله ده خلق القرآن علمي بحث دی، هغه باندې بحث نه کومه، په دې مسله کې جیل ته لاړو. د معتزله حکومت او دا د معتزله په خلاف باندې راوته او دا یوې سزا کو، سزا یې دا وه چې دا په دې چوک کې الټا ځوړن کړي چې دا خپل نظریه پرېږدي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ځوړن کړی دی او شاګردان خبر شو رالل او خپل استاد ته جاړي چې یاره دا څومره ظلم دی، زیاتی دی، د حدیث استاد د قرآن استاد او ګوره تی الټه ځوړن کړی احمد ابن حنبل ورته جاړی مو سبق راوالی سبق درته ما حدیث رانه ولیکئ. په دې حالت کې محمد ابن حنبل خلکو د حدیث وی او بیا وی تکلیف ورته دا او د ملا تکلیف د جوړ شو، د ملا په دې ملا کې ډېر سړکې کې ډېر لوی تکلیف په ناسته مونږ نشو کولای، ناسته نشو کولای، ملاسته نشو کولای، دې تکلیف به ورته د ملا نه ډېر لوی درد مندو. ویلی حکیم ته ویل چې زما علاج وکړه، حکیم ول علاج شروع کو ډېر زیات اوږد علاج ولا چې وکړو نو حکیم ورته ویل چېره امام صاحب ستا په دې بیمارۍ باندې پوه نه شوم. یعنی ما ته چې د ملا په باره کې څومره بیمارۍ معلومې دي د هغې علاج به دله وکړو، خو ما ته داسې څه نه دي معلوم چې زه تاله څه شي علاج وکړم، زما په نسته لا علاج یې، خو البته یو تجربه د باندې کومه داسې وکړه ته د ماشوموالي نه د خپل ژوند ما ته ووایه چې دا را ژوند څنګه تېر کړی دی، دا ټول ژوند ما ته وایي ستا په دې ژوند کې څه اتار چړاو راغلی دی، ستا په دې ژوند کې څه واقعات راغلي دي، چېرته غورځېدلی، چېرته جنګ دې کړی دی، چا وهلی، داسې دا ټول ژوند راته ووایه څه چل شوی دی، خپل واقعات راته بیان که ابیتي. نو احمد ابن حنبل رحمه الله ورته ویلو چې یاره داسې خو څه خاص نشته، خو د خلق القرآن په مسله کې چې کله زه جیل ته لاړم جیل ته نو ما وال ډېر زیات خوړلی دي، سار ماښام به جلاد په لاس کې کوړه وه او زه به یې وهلم. ویل بس زه پوه شوم ستا په علاج باندې. ویل ما هغه جیل ته بوځه په کوم جیل کې چې تا وخت تېره کړی دی. وی دا حکیم یې راوستو او جیل ته چې کله راغی نو په جیل کې ویل چې هغه جلاد راته وښایې کوم جلاد به چې امام احمد ابن حنبل له سار ماښام سزا ورکوله، وی هغې وله راوستو. وی هغه ته ویل چې تپوس نه کوم رښتیا راته وایه چې تا به کله امام احمد له سزا ورکوله نو چې تا وله به کوم ځای ووهو نو ډېرې چغې به والې هغه ځای راته وښایه. وی هغه راغی ورته ویل په دې ملا کې ورته په یو ځای باندې ګوته کېښودله چې په دې ځای باندې ما کله ګزار ورکړو دا په ځان نه پوهېدو بیا. ویل هغه ځای وکتو ورته ویل چې دا ځای ستا څخه شوی دا به زه کټ کوم ستانه او په دې باندې وله چوړکۍ راواغېستله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ملا نه هغه غوښه لرې کړله دا دنده څخه شوې وه، د هغې نه پس په قلاره باندې زخم جوړ شو او امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ګرځېدو شو د کېناستو شو. بیا داسې دور د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی. دغه په ژوند کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په ژوند کې هغه چا دومره نه ومنلی، او کله چې داسې وخت تېرېدو د هغه د وفات بیا 100 کاله کله وشول نو بیا په علمي دنیا باندې راج امام احمد ابن حنبل رحمه الله کړی دی. داسې محدث بیا په دنیا کې نشته دی چې هغه د امام احمد ابن حنبل د احادیثو نه استفاده نه کوي. یا په دې زمانه کې چېرته په یو دارالحدیث کې یو مدرسه کې شیخ الحدیث لګیا دی او د حدیثو درس کوي، نو داسې شیخ الحدیث بلا په دې وطن کې نه په دې دنیا کې چې هغه د حدیث وایي او په دې کې د امام احمد رایې چاته ونه چې د امام احمد پکې څه رایې ده. یعنی اوس یو درسي حدیث نیمګړی دی چې د احمد ابن حنبل رایې پکې څوک بیان نه کړي، دا شخصیت